سلامونه ملګرو د پاکستان سابقه بیټسمن محمد یوسف یو ډیره زبردست خبره کړې ده. محمد یوسف ویلي دی چې په پی اس ال کې ښه پرفارمنس باندې یو کلاړي د پاکستان ټیم کې نه دی سلیکټ کول پکار. پاکستان ټیم ته یو کلاړي راتلو دی یو پراپر چینل جوړ شي، یو پراپر لار دی جوړ شي چې یو کلاړي په ډومېسټک کې مخه رګړي اوخري، په ډومېسټک کې مخه پرفارمنس ورکړي. نو ډومېسټک په پرفارمنس باندې یو کلاړي په انټرنیشنل ټیم کې شاملول پکار دي. کچېرې موږ د پاکستان کرنٹ ټیم وګورو دا ټول کلاړیان په ډومېسټک نه بلکې د پی اس ال په پرفارمنس باندې د پاکستان کرکټ ټیم کې شامل شوي دي. که د سٹارټ نه شروع واخلي سایم ایوب نه، نو سایم ایوب به دومره ډومېسټک کرکټ نه وي کړی، بابر اعظم به دومره ډومېسټک کرکټ نه وي کړی، حارث رؤف په دومره ډومېسټک کرکټ نه وي کړی. دا څومره نومونه مزاخلم دا د پی اس ال په پرفارمنس باندې د پاکستان ټیم کې شامل شوي دي. محمد حارث هم دومره ډومېسټک کرکټ نه دی کړی، شاهین افریدي هم دومره ډومېسټک کرکټ نه وي کړی، نسیم شاه هم دومره ډومېسټک کرکټ نه وي کړی. دا څومره هم کلاړیان تاسو د پاکستان کرکټ ټیم کې وینئ، نو دای به ډومېسټک کرکټ ډیر زیات کم کړی وي. دا ټول د پی اس ال په پرفارمنس باندې د پاکستان کرکټ ټیم کې شامل شوي دي. نو محمد یوسف پاکستان کرکټ بورډ ته یو پیغام ورکړی دی، یو اشاره ورکړی ده چې د پی اس ال په پرفارمنس باندې تاسو پاکستان کرکټ ټیم کې کلاړي مسلیکټ کوئ. نیشنل ټیم کې کرایټیریا دا مه کېدئ چې په پی اس ال کې به یو کلاړي ښه پرفارمنس کوي او هغه به راځي بیا به شاملېږي د پاکستان نیشنل ټیم کې. په پی اس ال کې یو کلاړي راشي غاړو څوک پیژني نه، په ډومېسټک کې څه پرفارمنس وي نه ډپارټمنټل کرکټ کړی وي او هغه پر شفارس په تر باندې ځکه پی اس ال خو یو داسې لیګ دی چې یو کلاړي دی لږ ډېر پرفارمنس شته او جاوید افریدي سره تعلق دی، لږ ډېر ښه کلاړي دی جاوید افریدي ځان سره په ټیم کې په والي پېښور زلمي کې، یا یو کلاړي دی د کراچي کنګ ټیم مالک سره تعلق دی، یا د پلار یا د ماما په تعلق دی او هغه لږ داسې ښه کلاړي دی لږ ډېر پرفارمنس ورځي، لږ ډېر پرفارمنس لږ ډېر ښه بیټینګ سکلز یا بالینګ سکل ورسره او د هغه تره او ماما سلمان اقبال ته وایي چې کراچي کنګ ټیم کې زما دا رواره ده دا د خورایې دی دی ځان سره واله او د هغه بیا تکو لګي په پی اس ال کې، دا غوتو کو لګي په پی اس ال کې اوسو میچونو کې ښه بیټینګ وکړي یا ښه بالینګ وکړي او زموږ ټول اټریکشن چې کوم دی هغه طرف ته لاړ شي لکه دا خو ډېر ښه کلاړي کراچي کنګ یا پېښور زلمي سره راغلی دی او هغه توک لګېدلی وي، هغه سره لک سات ورکړي وي هغه پی اس ال ورځو کې، نو بیا هغه کلاړي چې کوم دی د پی اس ال په هغه پرفارمنس راشي د پاکستان ټیم له او د پاکستان ټیم ته په راتلو باندې خو یو ګوره په ناجایز طریقه باندې راغو او بل هغه د یو داسې کلاړي حق وخوړو چې چا په ډومېسټک کې ښه پرفارمنسز ورکړي. لکه غټ مثال به زه صاحبزاده فرحان درکم چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنسز یې ورکول، ښه پرفارمنسز په ډومېسټک کې د مخکې م ورکړي دي. دغه پرفارمنس د ډومېسټک په پرفارمنس باندې د پاکستان ټیم ته راغو نو صرف 2 میچو کې چانس ورکړو، هغه هم د اسټرالیا خلاف وروره یو ځل په مارچ کې چانس ورکړو، یو ځل شپږ میاشتې پس بیا په اګست ستمبر کې چانس ورکړو یو میچ کې، لکه 2 میچونو کې دله چانس مې شوی هغې کې هم ډېر غټ ګیپ و مینس کې. اوس صاحبزاده فرحان یو ځل بیا په پی اس ال کې ښه پرفارمنسز ورکړل، نو څنګه چې موقع سایم ایوب له میلاو شوې، څومره موقع چې حسن نواز له میلاو شوې، څومره موقع چې یو بل اوپنر ته میلاو شوې، نو که چېرې دا صاحبزاده فرحان ته میلاو شوي وي نو کېدای شي صاحبزاده د فرحان اوس د پاکستان یو برانډ اوپنر کلاړي وي. خو نه جي د پی اس ال په پرفارمنس باندې کلاړیان د پاکستان ټیم ته راځي او حق پکې د ډومېسټک پرفارمر خوړلی شي. نو محمد یوسف زما پوینټ اف ویو سره یو ډېره ښه خبره کړې ده، دې حوالې سره تاسو سره لرئ خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.